آیا عافیه صدیقی به د امریکې د جیل نه راخلاصه شي که نه؟ د امریکې آرمي په عافیه صدیقی باندې څه الزامات لګولي دي؟ عافیه صدیقی څه جرم کړی دی؟ ویډیو مکمل وګورئ. مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم چې د عافیه صدیقی څومره چانسز دي چې د امریکې د قید نه راخلاصه شي. ټول نه پیله خو مونږ د عافیه صدیقی په ژوندۍ باندې خبره کوو. څه ټایم چې دا قید نه و، د قید نه مخکې د ژوندۍ چې کوم د ټول تعلیم چې کوم دی په امریکا کې حاصل کړی دی. 1991 نواله جولای 2002 پورې د امریکا کې خپل تعلیمي حاصلولو. بیا په 2003 کې دا سره د دریو بچو د کراچۍ نه بیداره کشوجي. بیا سموده پس پته ولګېده چې هغه افغانستان بګرام کې د امریکای چې کومه فوجي اډه ده هغه کې ده. د امریکای فوج چې دا گرفتار کنوي په دا داوا وکړه چې په افغانستان کې صوبې غزنی کې د افغانستان پولیس کمپاوند کې او د امریکای د فوجي د امریکای د آرمي والے یو ماشين راوښتو او چې د امریکای په فوجیانو باندې او په اف بی آی باندې ډزو کې چونکه په هغه ډزو کې څوک زخمیان شوي نیو او بیا هم د امریکای چې کوم آرمي و د امریکای چې کوم حکومت په دې باندې دا الزام لګول او دی ولوي چې د استاد د عافیه صدیقی تعلق چې کوم دی القاعده سره دی او بل پیغی دا داوا هم وکړه چې د سره موږ داسې ډاکومېنټس داسې کاغذونه مطلب ګیر کړل چې په هغه کاغذونو کې د بم جوړولو طریقه و او سم ورته داسې کاغذونه هم ګیر کړل چې هغه کې د امریکای د مختلف ښارونو میپ نقشه و او د پکې هایلایټ کړو ځایونه مطلب د دې دوج راتلونکي ټایم کې په دغه ښارونو باندې مونږ حمله کوو په دغه ښارونو کې به بم بلاسټینګ کیږي. دا داوی په هم وکړه. خجی اوس موږ راځو چې آیا عافیه صدیقی د امریکای د جیل نه رهایی ممکنه ده کنه؟ دا کم الزامات چې په دې لګیدلې دي په دې الزاماتو کې د امریکای جیل نه دا رها کېدای شي کنه؟ عافیه صدیقی دا ټایم په ټکساس ښار کې ده. ټکساس سنټرل بیورو اف پریزن میډیکل فیسیلیټي د جیل کې د عافیه صدیقی وکیل دا ویلي دی چې د عافیه صدیقی چې کوم منټلی حالت ته هغه خرابېږي موږ به هغه پاکستان کې د نفسیاتي هسپتال ته منتقل کوو د امریکای نه په اجازه باندې او الته به د هغې علاج کیږي او بقایا چې څومره د هغې قید دی دا په پاکستان کې هغه تیری. خو ناممکنه ځکه ده مشکل ډیره ځکه چونکه د امریکای په قانون کې دا شته چې کله یو مجرم چې کوم دی مریض شي منټلی ډیسټرب شي یا منټلی هغه له پرابلم شي یا څه غټه بیماری هغه ته ولګي نو خپل وطن ته علاج د پرتلی شي په خپل وطن کې باغه علاج هم کوي او په خپل وطن کې باغه قید هم تیری. دا د امریکای په قانون کې شته. خو د عافیه صدیقی بدنصیبی لګوره جی چې د پاکستان او د امریکای داسې څه بایلیټرل معاهده نشته چې د پاکستانی قیدی په پاکستان ته ځي او الته باغه علاج کوي او الته باغه بقایا قید تیری. دا د پاکستان او د امریکای داسې څه کانټریکټ سم معاهده داسې څه اګریمنټ نشته چونکه پریزنت ایکسچینج کیږي دا د ډیرو ملکونو وچ یو جیل نه بل جیل ته منتقل کیږي. دا غو ملکونو خپلو کې کانټریکټ دي. اوس د پاکستان او د امریکای خپلو کې پریزنت ایکسچینج اګریمنټس ډاکومېنټس هیڅ سم نشته. نو ځکه د عافیه صدیقی چې کوم وکیل دی او په دې کیس کې دیږي کې مونږ لګین خلو چونکه د لپاره مونږ نور لارې راو باسو په دې لاره کې خو مونږ کمپلیټلی فیل شو چې ځکه چې پاکستان او د امریکای خپلو کې داسې اګریمنټس معاهده نشته دی کې پریزنت ایکسچینج چې کوم دی یو مریض کله ډیسټرب شي غټه بیماری ولو لګي نو داغه پریزنت داغه جیل چې کوم دی هغه منتقل کیږي خپل ملک له داغه قید خپل ملک له منتقل کیږي او د پاکستان بدقسمتي دا چې د پاکستان او د امریکا خپلو کې دا کانټریکټ نشته. اوس په دې لپاره مونږ نور لارې ګورو. داسې لارې به ګورو چې په هغه لاره باندې ممکنه وي چې مونږ عافیه صدیقی په څه طریقه باندې پاکستان ته ورسوو. مونږ سره یو دغه غټ آپشن و خو چې کله مونږ وکتو نو د امریکای او د پاکستان خپلو کې داسې څه اګریمنټ نشته. بل چې په عافیه صدیقی دا څومره الزامات لګولي د امریکای فوجیانو د امریکای عدالت کې چې کله عافیه صدیقی پیش شو نو امریکای عدالت کې عافیه صدیقی خو صفو چې څومره هم الزامات دي دا زه مسترد کوم دا ټول د دروغ الزامات دي چونکه دې کې یو الزام کې زه انوالو نیم یو الزام کې زه بیګناه یم او چونکه هغه پردې ملک پردې قانون عافیه صدیقی په یوازې باندې هغه اپیل هم کو دوباره په های کورټ کې خدای اپیل چې کم دی مسترد شو. عافیه صدیقی یو ډیره تکړه جنۍ یو ډیره قابل جنۍ د پاکستان یو غټه اساسه پاکستان کې فیوچر لډې ډیره غټه فائدې ورکول شو خو بدقسمتي د پاکستانی قوم او د عافیه صدیقی په لزده وي چې ټول عمر چې کم دغه د ځواني عمر او هغه ټول د امریکای په جیل کې تور کوجی د عافیه صدیقی نیرو ساينټیسټ رجی ډیره قابله چینکه په خپل عدالت کې هغه په یوازې ځان باندې هر پوره کوششونه کړی دي الته اپیلونه هم کړی خو چونکه ناکامه شوی ده اخر خپل هار منل دي او په یوازې ځان باندې به یو کس څومره کې په پردي وطن کې په پردي قانون باندې په پردي آرمي او په پردي عدالتونو کې به یو کس څنګه دونه همت کوي چې هغه
کیس داخله یو ځان د لپاره منډه تړو بیا په جیل کې او بیا وکیل سره خبره نو ډیره زیاته مشکله شي چونکې هغه خپل چې کوم دی ځان خسته کړی دی د ازادۍ د لپاره د جیل نه د راوتو د لپاره خو چې کله ستړی شوی دی او پته ولا لګېدلې ده چې څوک نشته زما د مدد به بیا هار منلې دی او هماغه په هغې باندې 86 سال کې سزا ختې ده چونکې 86 سال خو به د هغې عمر وي یا بني نو دا د عافیه صدیقي حوالې سره پوره کمپلیټ معلوماتو تاسو سره مې شریک کړو چې آیا عافیه صدیقي د جیل نه راخلاصېدی شي که نه کوم وجه باندې راخلاصېدی شو نو هغه وجه کې خو چې کوم د هغې وکیل یا پاکستان نه چې کومه د هغې خور تلې د هغې په دې وجه باندې فیل شو اوس په نور څه لاره ګوري په هغه لاره ګودره باندې به ځي او عافیه صدیقي به پاکستان ته انشاءالله راولي نو دعاګانې ولو کوي چې راخلاصه شي جي چونکې د پاکستان یو غټه اساسه کېدی شي اوس هم د پاکستان د عوامو څه خدمت وکړي بله زندګي خو هسې هم دغه رنګ تېره که له سختو نه خبر ده نو کېدی شي پاکستان ته راشي او کم از کم د غریبو عوامو خدمت وکړي چې د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام